أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم أنزلنا عليهم سلطانا یا دی سره په دې شرک باندې څه ثبوت دی فهو يتكلم نو هغه دی مجبوره کوي بما كانوا به يشركون چې دی الله سره شریکانان جوړ کی وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً هر کله چې مونږ اوسکو په دی باندې د خپل طرف نه رحم فرحوا بها دی په خوشاله شي وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ او چې کله ورسیږي دی ته تکلیف بما قدمت ایدیهم د دې د خپل عمل د لاسه اذا هم یقنطون نو دغه وخت کې دی مایوس شي اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولدي سوچ نه کوي چې بشک الله فراخه کوي روزي د هغه چا چې اراده وشي او کمی ان فی ذلک لآیات بشک بدی کې علامات دي د قدرت تخده لقوم د فار د هغه قوم یؤمنون چې یقین ساتي فآت ذا القربى حقه والمسکین ورکه رشتہ دارو ته حقوق پل او غریبانانو ته وابن السبیل او دلاری مسافر ته ذالک خیر للذین یریدون وجه الله دا خبره ډیر غوړه ده د پاره د هغه کسانو چې اراده یې کړې ده د رضا د الله واولئک هم المفلحون دا کسان کامیاب دي وما آتیتم من رب لیربو فی اموال الناس او هغه څوک چې غواړي چې سود ورته ملو شي مال ورکولو خلکو ته فلا يربو عند الله نو دا نسوا کیږي پنځ د الله وما آتیتم من زکات تريدون وجه الله او هغه کسان چې ورکوي صدقات د الله د رضا د پاره اولئک هم المضعفون نو هغه الله دوچند کوي الله الذي خلقكم الله هغه قدرت والا ذات چې تاسو پیدا کړی ثم رزقكم بیا تاسو له روزي درکړی دا ثم يميتكم بیا به تاسو وفات کی ثم يحييكم بیا به راژوندي کی هل من شركائكم من يفعل من ذلكم اې د دې په شریکانانو کې داسې شته چې دا کارونه وکي من شيء يوسزهم سبحانه پاکی د الله لره د شراکت نه وتعالى د الله ذات ډیر لوی دی عما یشرکون د شریکانانو نه الله با کوئی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دی چې په دې شرک باندې دومره زیات کلک دي دی چې د شرک د پاره مختلف قسمه هلي باندې لټای د شرک د پاره جنگ جګړې کوي د شرک د پاره دشمنی کوي لکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د مشرکین مکه وسو پوله پټې شریکو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او داوی حجیدات شریک نو هغه صرف په دې باندې خپو چې زمونږ د پلار نیک دین ولی موږ له پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدلی حالانکه د پلار نیک په دین باندې وسره ثبوت نو ابراهیم علیه السلام ته پلار وي ما ته په نور پته نشته خو پلار نیکه مې بلیدلې دي نو قوم وته وي پلار نیکه مې بلیدلې دي نو الله په کوئی پیغمبر علیه السلام دا دی چې دومره کلک دي نو ام انزلنا علیهم سلطانا دی ته په الله څه ثبوت نازل کړی دی په دې شرک باندې په هو یتکلم نو هغه دی مجبوره کوي بما کانوا به شرکون چې الله سره شراکت دار جوړي دی چې به دشمنی علی دی چې به طرفګنۍ کوي دی چې به عزت پختو کوي نو ولدي سره ثبوت دی واذا اذقنا الناس یعنی مقصد د الله څه دی الله وی دا انتهایی جاهلان او بیوقوفان دي چا سره چې په خبره باندې ثبوت یې روک لګیږي په دې په خبره په بے ثبوت خبره لګیږي صرف د شیطان په وجه و اذا ذقنا الناس رحمتا کله چې موږ په دې انسان باندې د خپل طرف نه رحم وکړو فرحو به ډېر خوشاله شي دی ویرا دا د الله پاک د دوستۍ نه خدا ولید بن مغیره د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ پلار هغه به زه په دې خبره کې دروغجن نه یم چې زما مجزه د الله دوست یم ځکه چې کده د الله دوست نه وي زما د مکې سردار نه وي زما به 12 بچی نه وي
زما چې دا 12 بچي دي او دا زه چې د مکې سردار یم دا د الله د دوستۍ نښه ده. الله وی نه، پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دنیا ورکول دا د دوستۍ نښه نه ده، دا د فتنې نښه ده. په دنیا کې چې د یو سړي افرادي او مالی قوت څومره سیوا شي دومره د هغه ذمهواری سیوا شي، او چې څومره ذمهواری سیوا شي دومره په هغه پریشانۍ سیوا شي. نو دا د الله د دوستۍ نښه نه ده، بلکې دا اکثر د استدراج نه ښیي. الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې په هغې خوشحالي وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، او کله چې دوی ته تکلیف ورسي، کله چې دوی ته مصیبت ورسي، کله چې په دې امتحان راشي، دوی په فتنه کې پریوزي، نو په هغه وخت کې دوی بیا هغه بد ګڼي، هغه بیا د الله د طرف نه ګڼي، بیا وایي دا د پیغمبر وجه ده، دا د یو مخصوص ډلې وجه ده، دا ماته د ازار وجه ده. الله وی هغه د الله امتحان بیا نه ګڼي. اذا هم یقنطون، او داسې حالت ته ورسېده چې مایوسه شي، چې دی وایي اوس زموږ نه دا پریشاني او ډتلو والا نه ده. هغه الله چې هغه اکثر دی په آرام کې ساتي، اکثر په خوشحالو کې ساتي، اکثر د ذهن موافق دله کار کوي، او اکثر د در خواهشاتو موافق کار کوي، او کله ناکله پې تکلیف راولي، کله ناکله دی په بدن بیمار شي، کله ناکله د مال کې نقصان وشي، کله ناکله د دې عزت ته مسله جوړه شي، نو دی بیا هغه ډېره موده چې د الله پاک رحم په ده باندې دی هیر کي، او هغه لږه موده هغه دی په دې باندې واړی چې دی د پریشانۍ حد ته ورسي. الله وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دا د د کم علمۍ وجه ده، او دا د د بد عقیدې وجه ده چې د عقیده صحیح نه ده. اولم یرو، دی سوچ نه کوي ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، چې بېشکه الله پاک پر آخره ولی په رزق کې چاته چې اراده وشي او الله یې کموي. که یو انسان شل پیرې کوشش کوي چیرې زه دې دومره خیر زکات یو کس له ورکړم چې مالدار دی، کم نه شي مالدارولی. الله وی ته پې پړ دی، ستا باندې صرف امتحان دی، تا سره چې څومره حق دی هغه حق ولا ادا کړه. ته صرف د ده په حق ورکولو باندې، په حق ادا کولو باندې پړی، ته په دې پړ نه چې ته دې مالدار کا، او نه ته یو سړی غریبولی شي چې ته ورته مخه ووې او ته وله په هر څه کې چې کوم دی نو شاله ګول غواړي. نه، چې الله نه غواړي ته هېڅ چېرې نشي کولی، دا د الله کار دی، د الله کارونو کې ګوتې مو وهه. ان فی ذلک لآیة، بېشکه په دې کې نښې دي د قدرت د خدای، لقوم د پاره د هغه قوم یؤمنون چې هغوی ایمان لري. فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل. اے انسانا، الله وی ته د یو څو حقوقو خیال وساته، او هغه څه دي رشته دارو له خپل حق ورکا، غریبانانو له خپل حق ورکا، او د لارې مسافرو له خپل حق ورکا. ښکلې معنی ده دی هغه تفسیر کبیر کې امام رازي صاحب کړې ده. هغه وایي ستا د رشته دار حق پتا څه دی؟ د رشته دار پتا دوه حق دي. یو د هغه الحق للقریب کې راغی چې ستا ورسره رشته ده، او دویم هغه چې کوم دی نو ستا باندې حق هغه د حقوق العبادو دی، کمزوری دی، نو هغه له په زکات کې حصه وکړه، هغه له په صدقو کې حصه وکړه، هغه له په کفارو کې حصه وکړه، هغه له په منښتو کې حصه وکړه، او هغه ځان سره د یو ځای د چلولو کوشش وکړه. دا هغه تا باندې دا حق دی. د هغه د عزت د بچکولو کوشش وکړه، هغه هم ځان سره برغ روان که، دا نه چې هغه ته ځان ته کښېنه چې دی به صرف ما ته سلام کلام کوي، زما دیره به جارو کوي او ما ته به بالغ سموي. نه، هغه چې کوم دی نو هغه له ته توجه ورکړه چې هغه ستا خپل دی، په هغه باندې تا ته ځان بدې نه ښکاري. د خپل په تا باندې دا لومبنی حق دی. د مسکین در باندې څه حق دی؟ د مسکین در باندې دا حق دی چې ته د هغه حیثیت ته مه ګوره چې دی به ما له ګوډله راشي، دی به بل رس چې کوم دی نو ما سره اوبه خورو کي مثلا، یا به دی ما سره سلام کلام باندې دی چې کوم دی نو دی ما سره سلام کلام کي، د په سلام کلام باندې به زما پوزیشن جوړېږي. نه، هغه دې هېڅ هم نه کوي تا سره، بس ته صرف د الله د رضا دپاره هغه حق هغه له ورکړه چې هغه حق د څه دی؟ هغه د صدقې دی، چې تا سره یو شیز سیوا دی او هغه ته ضرورت دی، نو هغه سیوایي څیز پای کې هغه له حصه وکړه. او وابن السبیل نه مقصد څه دی؟ وابن السبیل نه مقصد درې کسان دي، یا خو هغه مسافر دی، یا خو هغه طالب دی، یا هغه مجاهد دی. دا درې واړه په ابن السبیل کې دا ثناء الله فانی فتوی صاحب په تفسیر مساری کې راوستي دي چې که طالب دی نو هغه په ابن السبیل کې ځکه دی ابن السبیل ویلی شي د لارې بچي ته، بس دا هغه په سفرو کې دی، هغه ښه مالدار دی، خو
خو د الله د دین دپاره راوتی دی، اوس ورسره په جیب کې څه نشته، نو په هغه خرچه وکړه. د هغه دا خرچه ده د هر چا نه بهتره خرچه ده، ځکه چې دا هم صدقه جاریه ده او هم نفلی او واجبه صدقه ده. دا ټولې صدقې دا په طالب باندې کېږي. دغه شانته چې کوم دی نو هغه د لارې مسافر څنګه دی، هغه د بل ځای نه راغلی خپل کلي کې ښه مالدار دی، دلته ورسره څه نشته، نو هغه هم چې کوم دی نو هغه ته هم د لارې مسافر ویلی شي. او بل فوجي دی چې هغه چې کوم دی نو منظم فوج نه دی لکه څنګه چې د پاکستان دی، بلکې هغه د هغه زمانې د فوج په شانته دی لکه څنګه چې نن سبا هغه د کابل فوج به مونږ وایو چې د ضرورت مطابق هغه برتي کېږي. یا د پیغمبر علیهم السلام په وخت کې چې کوم مجاهدینو زمونږ فوج باندې زکات او خیر نه کېږي، خیرات نه کېږي، ځکه چې هغه ټول هر څه خو د هغوی په اختیار کې دي. مونږ خو د هغوی مرهونې منت یو چې د هغوی نه سیوا شي نو موږ له راکړي، هر څه د هغوی لاس ته ځي. نو دلته کې نه دا دوه ډلې مقصد شوې چې یو طالب شو او یو چې کوم دی نه هغه مسافر شي چې د بل ځای نه راغلی دی. الله پاک وایي ذلک خیر للذین یریدون وجه الله، دا دې باندې خرچه غوره ده دپاره د هغه کسانو چې هغه د الله رضا غواړي. هغه وایي صرف او صرف د الله د رضا دپاره زه به دې خرچه کوم چې زما په آخرت کې په کار راشي. واولئک هم المفلحون، دا کامیاب دي. الله دا شرط ولې کېښوده ځکه چې الله وایي وما آتیتم من رب لیربو فی اموال الناس، که چېرې تاسو خرچه کوئ چې تاسو ته د هغې نه سیوا میلو شي د خلکو په لاس باندې، نو فلا یربو عند الله، دا ګوره د الله په نزد نه سیوا کېږي. د دې دوه معنی هغه بیان القرآن کې اشرف علي تانوي صاحب کړی دي. هغه وایي د دې نه مقصد دوه خبرې دي. یو خو د دې نه مقصد چې کوم دی نه هغه موږ عام الو چې هغه سود دی چې دوی سود کوي، او دویمه معنی چې کوم عام هغه چې کوم دی نو د دې ځای کې مقصد د هغه ډالۍ دي. د دې نه مقصد دلته کې ډالۍ ورکول دي. یعنې زه به په آسان مثال باندې تاسو داسې پوهه کوم، د یو سړي د زوی واده دی او ته هغه له چې کوم دی نو کرسۍ میز کې چې یاره بھائی دا سړی مالدار دی، دی به سبا مال زه ورته کرسۍ میز وکړم، دی به سبا مال بیډ او صوفه وکړي. نو الله پاک وایي فلا یربو عند الله، دا د الله په نزد نه سیوا کېږي. دا خو تا بدل وکړو، ته وایې بھائی دی چې کوم دی به دومره دلی چې ماله به بدل هم نه خلاصوي. زموږ د پښتانو داسې وایي که نه، دا به دومره دلی چې دی به ماله بدل هم نه خلاصوي. بس الله کېدی شي چې هغه تعالی خلاص کړي، خو که هغه کمزورې شو نو هم دې میز لړو او هم دې د آخرت ثواب لړو. الله وایي زه یې نه سیوا کوم. ته چې یوه خرچه کې نو ته په دې نظریه باندې وکړه چې بھائی زما د ورور بھائی کمزورې دی او په دې د واده د خرچې ګرانې دي، نن سبا خو نور هم ګرانې شوي، شادي حالو باندې اوس نه وید هولډنګ ټیکس ولګو، اوس خو نور هم سیوا شوي. نو چې د باندې زه لږه سپکه راولم، دته ما یو کرسۍ یو میز وکړو، دله ما یو صوفه وکړه، په ده باندې به سپکه راشي. کېدی شي الله پاک هغه له وس ورکړي او هغه تعالی سبا چې کوم دی نو هغه تعالی بیډ وکړي، نو هغه دې هم یوه ګټه شوه. الله خو دله کوي، الله به دله د هغې ثواب درکوي. الله وایي چې زما رضا دې به کې مقصد وګرځوله نو زه دله د آخرت ثواب در کوم. خو چې ستا په بدل ورکړه چې دی به ماله سبا بدل خلاصوي، نو الله پاک وایي فلا یربو عند الله، د الله په نزد نه سیوا کېږي، الله پکې برکت نه ږدي، بس هغه دنیا سره ختم شوه. وما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. ته د زکات نه مقصد دلته کې صدقه ده، ته صدقه ورکې، ته صدقه کې او اراده دې په صرف د الله رضا وي، چېرې زه د الله پاک د بنده سره او د خپل ورور بھائی سره امداد وکړم، فاولئک هم المضعفون. الله وایي دا زما صفت دی او زما په صفت کې ته ما سره شریکېدل غواړې، زه به یې دله ډبل کړم، ما سره د څه کمې دی. الله الذي، الله هغه ذات خلقکم چې تاسو یې پیدا کړی ثم رزقکم، بیا تاسو له روزي در کړې ده. و یو مولي صاحب لګیا و او خپلو مقتدیانو ته خبره کوله چې دا خبره به موږ ته عبدالرازق شیخ صاحب په د رزق به چې بیان راغی نو هغه به پکې دا خبره کوله، الله دې وبخي. نو هغه ورته وایي چې الله پاک چاله رزق ورکول غواړي نو که هغې نه ولي نو الله یې وله ورکوي، او چې چاله یې نه ورکوي نو که هغې شل پیرې غواړي هم یې وله نه ورکوي. نو یو ساده غونته مقتدي و، نو هغه وایي چې زه یې نه خورم او زه یې نه علم نو الله به یې ماله څنګه راکړي. او زما ضرورت دی، نو ضرورت مطابق زه روټۍ خورم نو بیا خورم، چې زه یې نه خورم په ما به یې څوک خوري. هغه استاد یې ورته وایي چې الله پاک یې در باندې خورئ
نو په زوره به یې در باندې خورئ. بس وی هغه لړو کور ته و وی چې د روټۍ ټایم شوی وی چې زه روټۍ نه خورم. د مور یو زوی و، مور په وی ډېر زور ولګاو. غرمه تېره شوه، ماښام تېر شو، سار تېر شو، مور ورته مینت زاري کوله او دی خوراک یې نه کو. غرمه پې بیا راله، بس وی نه یې کومه نو په ما باندې به څوک دې څوک وکړي. بس ووته چې تنګ شو نو ووته وی بار چې کوم دی نو ګوهر خان ته ووته چې یاره بس زه ګورم چې څنګه خوري را باندې. نو بس وی هغه مور ورپسې تال واغسته نو وی هلته یې ورپسې ووړو. ورته یې کېښود او سوال مینت یې ورته وکړه چې مګه ګورې انسان په دې رزق باندې پی. وی ده ته پروت و ماښام شپې دا هغه اوچت که نو وی بل ځای ته یې ووړو، بل ځای کې یې کېښودو چې د دې دا دومره ښکلې ښکلې خوشبویې په ما نه لګي چې یاره زما ورته نفس چې کوم دی نو نه لمسېږي. نو وی د شپې د ډاکوان راله چې هغې دا ښکلې ښکلې دا ذایقې راښکلې که نه. نو هغه سردار ورته وایي چې د روټۍ پرته را خو بعیده به چې زموږ ته چا زهر اچولي ځکه چې دلته کې نور څوک راځي، دلته خو مونږ راځو بیا خپل تقسیم کوو، یو کس به ترې هم نه خورې. او تاسو وګورئ دلته به چې ته څوک به وي ورسره دا به مونږ ته چایي. نو چې لږ ترې نه فاصله باندې لاړو نو وی دکه کس دا چې وی زه یې نه خورم نو وی هغه و، هغه ناست و هلته. بس وی هغه ګي راټینګ کړو. ورته یې وایي چې روټۍ تا راوړې ده؟ ورته یې چې ما نه ده راوړې، مور را ده راوړې ده، ما یې راوړې ده. نو هغې ورته چې راوړې ده نو ویې خوره که نه وی چې زه یې نه خورم، تاسو یې وخورئ. بیا ورته وایي چې ښه بس وګوره بیا هغه دغه سردار ورته وایي چې پته ولګېده که نه دې په خپله نه خوري، دې کې زهر دي او دا د موږ ته ایښي دي، اوس یې په ده باندې خورو چې دې له ځان نه مخکې وو. وی چې راوړی وله. وی هغه ورته وایي چې زه یې نه خورم، ما قسم کړی دی چې نه خورم. هغه ورته وایي چې ستا هغه نیکه به یې هم خوري. وی ورته وایي چې ونیسئ ورته لس چیتره، وی یو لس چیترې وو. وی ورته وایي چې زه یې نه خورم. وی ورته وایي چې شل یې نور واخلئ، خو چې دېرش یې برابر کړه ورته وایي چې راویړئ راویړئ وی ویې خوړه. او وی سیده په استاد جي پسې راغی، ورته وایي چې استاد جي ډېر غټ زیاتې دی را سره وکړو. تا خو ما ته دا ویلي چې الله پاک یې په زوره خوري، خو تا ما ته دا نه ویلي دی چې تورو سره بیا باندې خوري. الله پاک وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله پاک وایي ته دې ته ووایه چې الله الذي انسانه الله چې دی خلقکم پیدا کول هغه کوي، ثم رزقکم او خورول هم هغه کوي، رزق هم هغه ورکوي. دا د انسان دغه د وس کار نه دی. ثم یمیتکم بیا وفات کول هم هغه کوي، ثم یحییکم بیا به هم هغه ژوندي کي. نو هل من شرکائکم نو شته په ستاسو به دې شریکانانو کې من یفعل من ذلکم من شی چې د دې صفاتو نه یو کار وکړي چې پیدا کولو کې، چې رزق ورکولو کې، چې مړه کولو کې، چې دوباره را پاسولو کې څوک پکې کوي. دا تاسو چې په دوره کلکه نښتې تاسو پې جنګ جګړې وینې تویوئ، کوم صفت دی پکې؟ د الہ یو صفت پکې ما ته وښیې سبحانه، الله لره پاکي ده د دې شراکت نه. وتعالی د الله ذات ډېر لوی صفاتو دی، صفاتو والا او کمالاتو والا دی. عما یشرکون د هغه څه نه چې دوی ورله شریکوي. الله پاک ته د انسان د بندګۍ ضرورت دی، الله پاک ته د انسان د ورکړې او د انسان شراکت الله پاک نه قبلوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ام انزلنا علیہم سلطانا ایدی سر ثبوت دا اللہ پا شراکت بانے پا ہوا یتکلم چی دی مجبوری بما کانو یشرکون چی دی اللہ سر شریک جوڑ کی. وَإِذَا زَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً ہر گلہ چی اللہ پاک اسا کئی پا بندق پل باندے رحمت فریحو بها دی پہ خوشحال شی. وَإِن تُصِبْهُمْ او چکل ارسی گی دی تسیئتن ست قسم تکلیب بما قدمت ایدیہم ددید عمل دلاسا اذا هم یقنتون نو دی بیا مایوس شداغی دوچتے دونا. اولم یرو دی گورینا ان اللہ بشک اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر فراخ کئی رزق دفار دا آغا چاچے ارادو شیو کمیے. ان فی ذالک بشک پدی کارونکی لآیات نخی دی دا قدرت نخدے لقومی یؤمنون دفار دا آغا قوم چی ایمان روڑی. فاتز القربا حقه والمسکین وابن السبیل ورگے رشتہ دارو تا حقوق پل غریبانانو تا دلاری مسافرو تا. ذالک خیر للذین دا دیر غور دی دفار دا آغا کسانو یریدون چی ارادہ لری وجہ اللہ دا اللہ دا رضا. واولائک هم المفلحون هم دی کامیاب دی. وما آتیتم آغا چی ورکوی تاسو من ربن سخرچا لیربو فی اموال الناس چی تاسو تا واپس شی دا خلق دا مالنا فلا یربو عند اللہ
نو د الله په نسبت باندې په ثواب نه ملاویږي. وما آتیتم من زکات، او هغه چې تاسو خو زکات ورکوي، خیرات ورکوي، تريدون وجه الله، چې د الله رضا پکې مقصدی، په اولئک هم المضعفون، الله یې دوچند کی. الله الذي خلقكم، الله هغه ذات چې تاسو پیدا کړی، ثم رزقکم، بیا تاسو له رزق درکړی، ثم یمیتکم، بیا به وفات کی، ثم یحییکم، بیا به ژوند کی. هل شتری من شرکائکم، تاسو په شریکانانو کې، من څوک یفعل من ذلکم من شیء، چې بدی کارونو کې یو کارو کی. سبحانه، الله لره پاکی د شراکت نه، وتعالى د الله ذات ډیر لوی دی، عما یشرکون، د شراکت نه.